بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا جنگ صرف د سید جعفر آغا اور د مولانا صلاح الدین ترمنځ نه دی، دا جنگ د حق او د باطل ترمنځ دی. تاسو ته معلومه ده د پښین په جلسه کې مولانا چې کوم زبان استعمال کوي، کوم خبرې وکړي د خان صاحب په خلاف، دا قابل مذمت دی. سید جعفر آغا بیا په وضاحتي بیان کې دا شی واضح کړي چې د پاکستان تحریک انصاف هر کارکون هغه تر هرې غلطۍ تېرېږي، تر هر غلط زبان تېرېږي، لیکن د خپل ګران لیډر په باره کې چې څوک هم غلطه خبره کوي، غلط زبان استعمالوي، د هغو تر هغې یو کارکون هم نشي ورتېرېدلی. ولې هغه لیډر د دې قوم دپاره ناست. تاسو ته معلومه ده عمران خان صاحب نن په جیل کې ولې ناست؟ هغه یو د اصولو دپاره ناست، د قانون د حکمرانی دپاره ناست، او دلته د آزاد عدلیہ دپاره نن سختیانې برداشت شي. د هغه جدوجہد د دې قوم دا کې حکمرانی دپاره دی. خان صاحب خو د خپل ځان دپاره نه دی ناست. او خان صاحب چې کوم سخت جیل تیروي، کوم مشکلات پر دی، د شپږو میاشتو ملاقاتونه پر باندې علاج یې نسته، سترګه یې خرابه ده، ناجوړه دی، او د درواغو کیسونه دي ورباندې. تر اوسه پورې یو قدم هم د خپله موقفه په شا نه دی تللی. د خان صاحب لیډر زما په خیال په پاکستان کې بل څوک نسته. که هر څوک خبرې کوي، دا قوم ته معلومه ده چې هغه لیډر هغه د دې قوم نه بلکې د دې قوم سره سات د امت دی، مسلمه لیډر دی. نن چې کومې سختیانې دي پر پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف باندې یا پر خان صاحب، هغه د چیش لپاره؟ هغه خو دغه وجه ده چې هغه ټینګ ولاړ دی پر خپل موقف باندې. بلې خوا ته تاسو ته معلومه ده چې د جماعت علماء اسلام بلکې د مولانا فضل الرحمن چې کوم کردار دی دا ستاسو ګردو د قوم په مخ کې دی. دا تاسو ته معلومه ده چې په 2019 کې د خان صاحب په حکومت کې په 1.5 پټرولو ازادي مارچ راوایستی، ویل د دې قوم سره ظلم روان دی. مقصد یې دا و چې د خان صاحب حکومت مات کړي. بیا د هغه بعد چې څرنګه د عدم اعتماد تحریک وچلوي، حول کردار څوک و؟ هغه د دې جمعیت امیر مولانا فضل الرحمن. د هغه بعد ته د دا شیان ګرده معلوم دي چې په 20 او 22 آئین په پاسېدو کې د چا کردار پر میډیا مخالفت کوي او هلته بیا ووټونه ورکول. نور مزید موږ په داسې خبرو کې نه ځو. دا هره چاته معلومه ده چې د اقتدار دپاره سیاسی جوړ توړ چا کړی دی، هر غلطه لار چا اختیار کړی ده، او د دې قوم دپاره د قوم د حق حکمرانی دپاره په سخت څوک ولاړ هغه عمران خان دی. پر عمران خان چې څوک الزام لګوي هغه یو واره سله واره سوچ کوي. بیا ته یو خبره کوې وایي ستا چې لیډر هغه موږ هراو کړی دی او هغه هلته په غاړه کې ناست دی، هغه جیل ته او هغه سختیانو ته و دې ته موږ اعزاز وایو. دا د پاکستان تحریک انصاف د هر کارکون دپاره د خان صاحب جیل او د خان صاحب قرباني او اعزاز ده. دا اعزاز د تاسو سره نسته، دا ستاسو د لیډر سره نسته. زه دلته چیلنج در کوم چې 2 کاله څه 2 میاشتې د خان صاحب رقم جیل ستا لیډر نه ته برداشتولی سي. دا یو هغه سړی چې هغه د دې قوم دپاره لګیا دی، خپل د اولاد دپاره، د خپل ځان د سیاست او د اقتدار او د جایداد د جوړېدو دپاره نه دی لګیا. د پوشین پر مځکه چې ته ولاړې واست او ستا لیډر ولاړو چې ستا لیډر د ډېر اسماعیل خان سره رالی دلته یې وګټله. څنګه یې وګټله ګرد قوم په دې خبر دی. د خلکو سوچ چې دی به راځي دلته به ترقیاتي کارونه راوړي، دلته به کالجان راوړي. نه، دوی ته پریشاني له څه ده؟ دوی ته خو دغه بیانیه ورکړې ده، دا سوچ ورکړی دی که تی پر میډیا راځي، که تی پر سټیج راځي، ستی به خالي بیانیه د خان صاحب په خلاف وي. ولې هغه لیډر د هېچ چا نه ماتېږي. هغه په پاکستان کې نسومات، هغه ته کمې عربې نه وکړې، نومه یې ورته جوړه کړه، په الیکشن کې منډیټ چې نغلا کوي، پارټي یې ورته تباه کړه، خلک یې د پارټي چې واړول، خپل چې کوم هر رقم سختیانې یې په ورباندې راویستلې، په جیل کې واچوي، د درواغو کیسونه یې پر جوړ کړو، د ملاقاتونه یې پر بند کړو، ناجوړي پر راله. لیکن نن هم هغه په سخت ناست دی. نو هغه به ستا په بیان باندې پر ده څه پرېشر راسي. امید دی زه په آخر کې یو پیغام لرم. په آخر کې مې دا پیغام دی د پاکستان تحریک انصاف د خپلو ملګرو چې موږ دا میدان و دا خلکو ته ورله کړی دی. دا خلک راځي نن کومې خبرې کوي، نن پر تا وار کوي، دوی ته دغه ټاسک ورکول سوی دی، د هغه نوکري ده چې ته به د پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان باندې خبره کوې. نو موږ ته په کار دا ده چې موږ د یکجهتي مظاهره وکړو، موږ د یووالي مظاهره وکړو. انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف هر کارکون دونه شعور لري چې هغه د خان صاحب دفاع وکړي. نو په آخر کې د عوام باندې دا شی ږدو، د پښین عوام ته دا وایو چې یو سړی راځي هغه د غلیظ زبان استعمالوي. دا رقم خلک ته خپل اواز پورته کوي، دا پر منډیټ ستی پر منډیټ ناست غله دي. امید لرم چې په پارټي کې به مې اتحاد و اتفاق راځي او انشاءالله خان صاحب یو خودداره لیډر دی، د هغه ماتېدل د چا د وس کار نه. شکریه.